بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. پرونی ویډیوز کې او یو څو ورځې مخکنی ویډیوز کې ما تاسو ته دا گزارشات کړیو او زما د دسمبر والا په بعض ویډیوز کې ما تاسو ته دا خپل گزارشات پیش کړیو چې د پټرول یو بحران بر رواني او غبر اخکار کیږي. هغه سر روچتول شروع کړل. په کې پی کې په سطح باندې تقریبا پرون پټرول ناپید دي. د بلیک اوټ سره سره د پټرول بحران هم راخکاره شو. د سی ان جی بحران خو الریډي وو، خو اوس ورسره د پټرولو بحران هم راښکاره شو. پاکستان کې چې کوم د پټرولو کیپیسټي ده د جمع کولو والا هغه تقریبا د 28 نه واخله تر د 32 ورځو پورې ده او دغه 28 یا د 32 ورځو والا د کیپیسټي چې کوم ده د بیرون ممالک نه چې کوم موږ پټرول لا غواړو د هغې فلټرینګ چې کله وشي نو دغه موږ سره د دې کیپیسټي ده دا موږ سره سټور پراته وي. دا بیا هغې نه پس چې کوم دی پاکستان سټیټ آیل چې کوم دی هغه بیا د دې سپلای کوي او دا ټول ملک کې خوريږي. اوس په دې وخت کې جوي تقریبا د 8 فروری پورې یا د 9 فروری پورې دا تقریبا مونږ سره د پټرولو مکمل سټاک د ټول پاکستان د لپاره پروت دی. خو پرون په هزاره ریجن کې، په مانسهره کې، په هریپور کې او دې طرفونو ته زمونږ د پېښور په مضافاتو کې چې کوم علاقې دي لکه 400 روډ مردانو او د مردان نه اخوا ملکنډه پورې وي، په دې کې ټولو ته خلکو ته زیات تر مشکلات د پټرولو راغلي دي. پټرول نو پمپونو کې پټرول موجود نو او که نو هغې سټور کړي او پته نه لګي چې هغوی بیا په کم سوچ باندې به خرڅول یا به هغوی بیا په زیات قیمت باندې د خرڅولو کوشش کولو. خو پټرول رو ناپید شو. پهله د وړو مسله راغله، ورپسې د بجلی مسله راغله، اوس ورپسې د پټرولو مسله راغله. دا هغه تجربه کار ټیم دی چې دی ویلي چې دا هر څه به مونږ ټیک کوو او د دې هر څه ټیک کولو دپاره مونږ دا بیړه اوچته کړله او مونږ خپل سیاست تباه و برباد کو او ریاست بچ کو. زما په خیال باندې د دې 3 سیزونو د ریاست سره څه کار نشته، ځکه که د ریاست سره د دې کار وي نو اوس په دې دا سیزونه بچ کړی وي او په ریاست کې دا ټول سیزونه شامل دي. زمونږ د عوامو دپاره عمدقه یو څو سیزونه یې چې هغوی هر حکومت ته عمده سیزونه ښکاره کوي او دا ورته په ګوته کوي او په دې باندې د حکومتونو پیمانه هغه تللی کیږي. که د عمران خان حکومت ته په دې باندې ګرم چې یاره ګراني وه نو په هغې کې ممدقه مسلې وي. که اوس د شهباز شریف حکومت خلک ګرم کوي یا د پی ډي ایم حکومت خلک ګرم کوي نو هم په دې وجه باندې به دا ګوتې په هغوی باندې اوچتېږي چې دی سره اوس اهل ټیم دی، تجربه کار خلک دي ورسره، اسحاق په شان باندې غټه هستی ده ورسره. نو په کار دا ده چې اوس خو دا مسلې نه راتلې. په کار خو دا و چې اوس پټرول وافر مقدار کې موجود و، د بجلی بلیک اوټ نه راتلو، د سی ان جي فقدان نه راتلو، وړه په وافر مقدار موجود وي او هغه شان باندې موجود وي لکه څنګه چې دوی غوښتل. د مفتی اسماعیل والا، د مریم اورنګزیب والا، د مریم نواز والا بیانونه اوس هم په ویډیوز کې په ریکارډ باندې موجود دي. چرته هم تاسو سرچ کوئ، سرچ کې چې دی به اکثر له عمدقه خبره په فروری 2021 کې کوله، په فروری 2021 کې کوله، بیا په مارچ 2022 پورې دا خبرې بار به دوی دا دهراولې چې په دې کې شهباز شریف هم شامل و. هغه به اکثر له خپل پریس کانفرنسو کې دا کولو چې ډېره زیاته مهنګایي شوه، مهنګایي ریشو دون اوچته شو. هغه وخت کې 11.5 او د 12 په منځ کې مهنګایي وه. نن د مهنګایۍ هغه ریشو چې کوم ده هغه 31 او د 32 په منځ کې ده. دا ریشو اوچته شوله او قیمتونه چې کوم دي هغه هم د هغه ځای نه اوچت شول. په کار خو دا وه چې دا قیمتونه مستحکم پاتې شوی، که د هغې نه ښکته کېدل نه چې مستحکم پاتې شوی. ډالر عمران خان ورته په 180 کې پرېښی و، نن په 260 باندې په اوپن مارکیټ کې ډالر موجود نه دی او دوی د ډالر د بار منتقل کولو جوګم نه دي، ځکه چې په هغې باندې به بیا دوی ته ډیفالټ خطره ده. په دقې وجه باندې د پټرولو خریداري نه شوې، په دقې وجه باندې وي دا بلیک اوټ هم وشو او په دقې وجه باندې اوس موږ ته د پټرولو دا بحران مخې ته سر اوچت کړی دی او دا را روان دی. دې نه پس د سی ان جي او د پټرول نه پس د ایل پی جي مسله هم را روانه ده، د چینو بحران هم را روان دی او د غذایي اجناسو مسله په د رمضان کې به سر اوچتوي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي دا کمې خبرې چې مونږ کوو خدای دې ټولې دا خبرې دروغ ثابت کړي. الله دې نه کړي چې دا خبرې وشي. خو چې کوم حالات روان دي، ځکه چې د غذایي اجناسو دپاره چې کوم السیانې کولاوېدې د هغې دپاره د ټولو تاجرانو بار
د هغې دپاره نارې اوچتې کړلې، اوازونه یې اوچت کړله، خو هغې ته السیان لا فلحال نه دي کلو شوي. نو هغوی وایي چې که چېرته دا ریشو وي او همدا حالات وي نو بیا به د دالونو قیمت چې اوس په سوونو کې دی دا به په زرګونو کې بیا نه میلاویږي. کیدای شي چې خدای پاک دا حالات د پاکستان ښه کړي او پاکستان جنرال الیکشن طرف ته لاړ شي او بیا یو نوي حکومت راشي او هغوی دا ټول حالات ټیک کړي، ځکه چې د دې حکومت خو دا نه زور او دونه کیپیسټي نه ده، دې نه خو چې څوک هم خفه کېږي زر وزیر کی. او د وزارتونو دغه بانډ بندر تقسیم چې کم دی دا تقریبا اوس 101-102 کې روان دی. پهله به د عمران خان په هغه کابینه باندې هغې اکثر لا دا ګیلې او شکوې به یې کولې او په دوی به تنقید کولو چې یاره دوی خپله کابینه ډېره زیاته غټه ساتلې ده. اوس شهباز شریف صاحب نه څوک دا تپوس نشي کولی چې تاسو ځان سره دا خپل وزیران چې 80 ساتلي دي دا د څه شي دپاره دي. او بل دا چې په دې کې به مصدق ملک صاحب اکثر له دا خبره کوله چې ہمارے پاس زہر کانی کی بھی پیسې نه وي. نو چې د زہر کانی کې پیسې نه وي نو بیا تا دونه وزیرانو چې دا پروټوکول باندې کومه خرچه راځي او په دې په تنخواګانو چې کومه خرچه راځي دا کم ځای نه پوره کېږي. د دې په اسبابو باندې زمونږ ذهن کار نه کوي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.